जनाब محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې په یو سفر باندې روانو، لار کې یو ځای کې پړاو واچولو. زما محترمو دلته یو زنانه ده چې هغې تنور لمبه کړی دی، روټۍ پخوي. لیکن د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې څومره ملګري دي، د دې دپاره روټۍ هم دې زنانه پخې کړې. لیکن بعد کې دا زنانه صحابو ته وایي چې ما خو لږ د خپل پیغمبر سره ملاو وکړي، جناب محمد رسول الله سره لږ زما ملاقات وکړي. دا زنانه صحابو ته وایي، صحابو دا زنانه راوسته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخامخ کړه. خو چې کله دا زنانه راغه، الله رسول ته وایي یا رسول الله، زه د کوم وخت نه زه په دې تناره کې دا روټۍ پخوم او زما بچی دي، نو چې کله هغه دې تناره او دې تنور خواله راځي، نو زه دې تنور خوا ته خپل بچی نه پرېږدم چې د دې تنور دا تفش او ګرمایش هغه ګرمه هوا هم زما په بچو باندې ونه لګي. زه په خپلو بچو باندې دومره شفقت کوم، دومره رحم کوم. لیکن ما خو داسې اورېدلی دي چې الله ارحم الراحمین ذات دی. هغه د اویاو میندو نه زیاته مینه کوي د خپل بنده سره. بیا به الله د قیامت په ورځ باندې د خپل بندگان په جهنم کې څنګه اچي چې الله د اویاو میندو نه زیاته مینه کوي، د اویاو میندو نه زیات محبت کوي خپل بنده سره. نو زه خو د دنیا یو مور یم، زه خپل بچی سره دومره محبت کوم چې هغې باندې د دې تنور دا ګرمه هوا هم زما پیرزو نشي، برداشت نشي. نوی بیا الله خو داسې د اویاو میندو نه زیاته مینه کوي د خپل بنده سره، نو الله د خپل بندگان به ولې جهنم کې اچي؟ زما محترمو په دې باندې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې، ښې وجړل چې کله الله رسول جاړي جاړي جاړي، په دې کې جبرائیل امین جبرائیل علیه السلام راغی او جبرائیل علیہ السلام راغی او داغه آیات بیان کو، وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون، چې الله بچا باندې ظلم نه کوي. الله نعوذ بالله الله ظالم نه دی، الله بچا باندې ظلم نه کوي. دا خلق په خپل ځانونو په خپل نفسونو باندې په خپل ظلم کوي، خپل خپې په خپل پترخص باندې وهي. یعنی الله جل جلاله د جنت لارم خودلی دا او جنتی اعمالم خودلی، د جهنم لارم خودلی دا او جهنمی اعمالم خودلی. اوس مونږ او تاسو ته پته لګي چې د دنیا په زندګۍ کې کم زنانا کم نارینا جنتی اعمال کوي او کم نارینا او کم زنانا جهنمی اعمال کوي. دا ښکاره مونږ او تاسو ته دا خلق په نظر راځي چې آیا دا چې دا کوم اعمالو کې مبتلا دی، نو دغه اعمال دا جنتی اعمال دی او که جهنمی اعمال. نو زمونږ او ستاسو رب ظالم نه دی او نه به د قیامت په ورځ باندې چا باندې ظلم کولی شي. دومره رحیم کریم الله. نو که الله رحیم او کریم نو، زما محترمو موږ او تاسو نیکی کړي یو دا او د یو نیکی بدله پلس باندې راکې، نو الله رحیم دی کن، الله کریم دی کن. اوس که دا ګناه هم درله یو پلسه بدلوله، نو بیا به څه پکار خو داسې وه چې تا دا کومه ګناه کوله دا هم درته پلسه بدلول، نو هغه ګناه یې درته پلسه بدله نه کړه، ګناه به همغه عمرئ چې څومره ګناه تا کړې سزا به همغه عمرئ. لیکن نیکي دې کړې ده، یو ځل دې سبحان الله ویلې، قرآن تلاوت دی وکړه، مونځ دی وکړه، نوافل دی وکړه، سترګې دې استعمال صحیح کړه، د غوږونو اورېدل دې صحیح کړه، د خولې ویل دې صحیح کړه. په لاره باندې را روان یو یو نقصاندې شیز په لار کې پروت دی، سیټ ته دې کو، په چا دې سلام واچولو، ګاونډي کره دې تلکاري ولېږه، د ګاونډي د پړوسي خیال دې وساتو، رشته دې وپالله، د مور او پلار خدمت دې وکړو. نو دا ټول به د قیامت په ورځ زما محترمو یو په لسه لسه به درته الله بدلی، د غرونو برابر اعمال. دا به د دې لږو اعمالو نه الله پاک درته جوړ کړي.
نو الله رحیم دے کنه دی وای رحیم دے الله کریم دے چې الله ګناه راته الله سبانه نه بد